وایا مورې زه ستا نه حلالي پیدا یم که حرامي پیدا یم زه ستاسو په کور کې ولې نه یم پیدا زمونږ خو پشت در پشت بادشاهیان یو ما ته نن اواز راورسېده چې ته نسلینې وایه ما له زما د خبرې جواب راکړه. لقمان حکیم اول غلامو حبشي غلام دی دا یو کس سره غلامو خو ډېر وفادارو هغه به ډېر خیال ساته هغه یو پیره خربوزه کې هندوانه راوړه آقا ورته په خپله پرېکوله او د لقمان حکیم به خوړې په خوند سره چې اخره کې یو پره پاتې شوه هغه آقا یې خولې ته کړه نو هغه دومره ترخه وه او زر زه یې راوتوکله وایي دومره ترخه وه چې هغه آقا له په ژبه باندې پولې راوخېجوله ورته وایي لقمانه تا نه تپوس کوم دا دومره ترخه خربوزه دې څنګه خوړه هغه ورته وایي حضرت ما ستا د لاسو نه ټول عمر خواږه وخوړل که نن مې ستا د لاسو نه تراخه وخوړل نو څه چلو شه د ما محترمه نو هغه زنانه ورته وایي موږ ټول عمر رب ماړه اوده کړي یو دا 2-3 شپې به رب ته داسې منظوروي چې اوږې اوده شي زه د رب په رضا باندې رضا یم زه خفه کېږم نه خاوند ته وایي اوده شه په خوشۍ باندې هغه خاوند دی زما محترمو خبره قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة الله وایي ما نه امداد غواړئ په مانځه سره وغواړه دغه صحابي دی پوه شي چې د انسان نه خو ونه شوه ما خپل کچکول خور کړی 2-3 ورځې مزدوري میلاو نه شوه راشه اوس د رب په در کې مزدورۍ لزم مسجد ته مزدورۍ له راغې ودرېده چې کور ته به واپس راغې ښځې څه خو نه دي راغلې وایي خاونده تا څه کړي نه دي بیا به مسجد ته رامنډه کړه په نفلو باندې به ودرېده بیا به کور ته راغې ښځې څه خو نه دي شوې مسلسل 10 ورځې مسلسل ولاړ دی زما محترمو په 10مه ورځ باندې کور ته راغې ښځې څه خو نه دي راغلی خاونده یو عجیبه کار شوی دی خوانچې راغلی دی او میوه راغلی ده بې موسمه میوه راغلی ده او اواز هم شوی دی که د مزدورۍ کې مبالغه وکړه د مزدوري څومره زیاته وکړه وایي دومره به زیات ورکوم هغه وایي زه چې مزدوري چا سره کوم هغه بې نوا څوک نه لګي چې هغه زما رب دی زما محترم نو هغې باندې به چې د رزق تنګي راله نو مسجد ته به یې رامنډې والې ففروا الی الله الله وایي سختي در باندې راله مانځه ته ودرېږه ما ته ودرېږه رب وایي ما ته ودرېږه زما محترمو زه د دې سختۍ عوض او د دې دغه دله بیا په مانځه باندې ختموم نبی علیه السلام مبارک باندې چې به سختي راله په مانځه باندې به ودرېده نبی علیه السلام وفرمیل چې دا مونځ زما د سترګو یخوالی دی زما محترمو نن مو تا ته په مونځ کې چې کوم دی نو تکلیف دی 5 منټ پې نه لګي زیات نه زیات په یو مونځ باندې 15 منټه چې ډېر زیات شي 10 منټه پې نه لګي و تا نه تپوس کوم فلم ته 2 غنټې پروت نه تنګېږي لیکن چې د رب دربار ته راشي نو په 10 منټو باندې تنګېږي ته بیا د خپل ایمان موازنه خو وکړه که نه چې ربه زه تا مؤمن پیدا کړم فلم ته ناست یم فحش و عریانۍ ته ناست یم زه نه تنګېږم ټوله شپه د اجراګانو مجرو ته ناست یم زه نه تنګېږم ټوله شپه د ډمانو مجرو ته ناست یم او پیسې م پې نولم په جولۍ کې م کښېنوم نه تنګېږم لیکن زما رب چې اواز وکړي حی علی الصلاة زه بیا چې مسجد ته راشم یو منټ برابر شي زه بیا خپل کس مخکې کوم مولوي صاحب نه دی راغلی زه وایم ماله حیا پکار ده کله چې ته تاڼې ته لړ شي ته کله په چوکۍ کې کښېنې د انسپکټر مخکې ستا اواز نه خیجي د جماعت امام نه دی راغلی یو منټ پې وړېده دا ستا ایمان دی چې یو منټ پې وروړي بیا په تا باندې چینجي اړامي دا ستا ایمان دی ته به ځان ته مسلمان وې ستا ایمان ګورم چې په چوکۍ کې ایسیچو ته ودرېږې چې حضرت ما باندې خو ناوخته دی چې چونډې در باندې منډي که نه ستا ایمان به هغه وخت کې وګورم ته دلته په مسجد کې نیغ نیغ کېږي امام ته دا دې بې وسه لیدلی دی د پیغمبر وارث باندې نن ستا وس رسي ستا دا ایمان دی نن ته به ځان ته مؤمن وې ته به ځان ته مسلمان وې زه وایم کم کس چې دا کار کوي هغه له شرم پکار دی کم کس چې د مولوي صاحب په موجودګۍ کې ګړۍ ته ګوري بې حیا انسان ته نه وینم په مخ ته ځمکه باندې اوس هر انسان دې سوچ وکړي چې مولوي صاحب راغلی دی یو منټ لیټ شو 2 منټ لیټ تا ډاکټر له 1000 روپۍ فیس ورکړی دی زما محترمو په ګنټو ورته بار ذلیل په بینچ باندې ناست دی دکې هم دله درکوي کمپوډر پکې هم درته نشته دلته په مسجد کې تا ته ایر کولر پکې لګېدلی دی بیا تا کې چینجي اړام دي دا بعضې عادت چې کوم دی که نه دا د انسان نسل ښکاره کوي دا یو خبره دې باره کې تاسو ته یو خبره کوم تاسو به هر سړی پوه شوې هر سړي ته به د خپل نسل پته ولګي چې زه کوم نسل والا بنده یم
زما تعلق د اشرافو سره دی که زما تعلق چې کوم دی نو د ضررانو سره دی زما مشرانو انبیا قتل کړي دي که زما مشرانو د انبیاو خدمت کړي دی دې واقع نه به تاسو ته پته ولګي یو سړی و د باچا دربار ته راغی وی حضرت مادان سره په نوکرۍ ونیسه خبره د عادت کوم چې عادت د انسان نسل ښکاره کوي بعضې عادت د انسان نسل ښکاره کوي د هغې عادت نه به ستا د نسل پته لګي چې ته اصلي یو که نه دیسي وی د باچا دربار ته راغی حضرت مادان سره په نوکرۍ باندې وساته غریب یم هغه وی کم فن دی د سره څه کار کولی شي هغه ته حضرت ماله خو هېڅ هم نه راځي دا د هوښیار سړي علامه ده وی هېڅ نه راځي حضرت هېڅ هم نه پوهېږم جي لا علم ما وی ښه باچیان هم ډېر عجیبه دي نو خو د انسان د ظاهر نه بحث کوي وی ځه د اسونو په استبل کې کېنه اسونه سره وا دی چې کېناسته د اسونو په استبل کې زمانه تېرېده باچا د اسونو استبل ته راغی باچا پکې یو خاص اس ساتلی و یعقوب هم پخوا داسې اس ساتلی و که نه یعقوب ساتلی و که نه ماله پکې یو بچی وګوره که نه وی اس یې ساتلی و هغه باچا راغی د خپل اس تپوس کې وایه بهی زما اس څنګه دی څه تکړه دی که نه دا خو مې ډېر عربي اس راوستی دی هغه ته باچا خفه کېږه ما عربي به خو نسلي نه دی ګورې عربي به خو نسلي نه دی دی حیران شوي دا ته څه وی دی باندې خو ما بلا دینارونه ورکړي دي څنګه وی چې عربي دی خو نسلي نه دی وی باچا بس ما درته ووایي چې نسلي نه دی نو د چا نه چې اس راغوښتې و کس یې راغوښته به یې راشه باچیان خو ډېر داسې شک والا خلک دي کس یې راغوښته وایه ما سره دې دوکه کړې ده قسم دې نن دې پانسۍ ته خېجوم سر د نه قلموم هغه سره م یره وه وی قسم دی باچا چې دا اس عربي دی خو لیکن یو کار دی پکې وی دی چې کلم پیدا شو د ده مور مړه شوه نو دله موږ د غوا پی ورکړي دي صرف په هغې لوی شوی دی دا کس یې راوغوښته وایه بهی تا څنګه پهچان وکړو چې دا اس عربي دی خو نسلي نه دی هغه ته حضرت عادت د انسان نسل ښکاره کوي چې دا کم نسل واله دی وی هر قسم اسونه چې خوراک کوي نو دی چې گیا ته خوله ښکته کړي نو بیا اسمان ته یې خوله کړي یو شخون وی لیکن دا اس چې دی چې په کیا کې خوله دننه کړي نو خوله نه اوچتې زه پوه شم دا اس به عربي ای خو نسلي نه دی ما ته پته ولګېده بعضې عادت د انسان نسل ښکاره کوي دی چې کله گیا کې خوله دننه کې خوله نه اوچتې ورنه د اس خاصه دا ده چې دی به خوله اسمان ته اوچتې یو گیا به خوري د عادت نه یې ما ته پته ولګېده باچا پوه شي چې به کس کې خو ډېر کمال دی د خبرې ته ډېره توجه کوي دا به ستاسو عمري په کار راځي دا به تاسو ته ډېر فایده درکوي باچا کس ډېر خوښ شو محل ته یې بوته وي راځه مړه ته خو ډېر تکړه سړی تا سره خو ډېر علم دی هغه باچا په هېڅ نه پوهېږم جي محل ته یې بوته وي زما د کور والا خدمت کوه او باچا ډېر زیات خوشحاله شو په خوشحاله په انعام کې وله غوړي او چای او چینی هر څه وله ورکړي جي دوه درې ګډې بیزې هم وله ورکړې ټول سبحان الله ووایه چې د بابا جذبات وکړي انعام کې وله ګډې بیزې ورکړې بیا زمانه تېرېده روی غوښته وایه که نه زما د دې ښځې باره کې د شهزادګۍ باره کې د څه خیال دی وی حضرت معافي غواړم خفه کېږه ما وی ټیک ده شهزادګۍ به خو نسلي نه ده نسلي نه ده د بادشاهانو په کور کې به لوی شوي د شهزادانو په شان خو لیکن اصلي ملکه چې ده چې پشت در پشت د بادشاهانو د نطفې نه پیدا وي نو هغه نه ده دی ډېر حیران شي چې دا څه وایي زما ښځه ما خو چې واده کړی دی ما د بادشاهانو د کور نه واده کړی دی دا څنګه شهزادګۍ نه ده خواښې یې راوغوښته به خواښې ته وی سر د نه قطع کوم دا ما سره سلبه کړې ده څنګه ښځه م راته پاواله کړې ده بس هغه چې پوه شوه خو زورور بادشاه و ډېر وی بادشاه وی قسم دی د مونږ اولاد ډېره زمانه نو وی مونږ کره به یو وینځې کار کوو وی هغه وینځې بچی پیدا شو لورې پیدا شوه وی هغه وینځه مونږ قتل کړو په زور هم ته دا ماشومه اغشتې وي دا د هغې اولاد دې صرف مونږ لویه کړې ده دا کس ډېر حیران شو ورته وی وایه دا کمال در کې څنګه دی د دې پته دې څنګه ولګوله
چې شهزادګۍ نه ده اگر که د بادشاهانو په کور کې پیدا شوې ده خو شهزادګۍ نه ده دا پته دې څنګه ولګوله هغه ورته بادشاه د ما یو تا ته مخکې ویلی دي چې عادت د انسان نسل ښکاره کوي هر چې شهزادګان دي دي چاته په خپله امر نه کوي او که امر کوي نو ډېر په اخلاقو سره لیکن دی چې به امر کوو نو وال به یې کول بادشاهان په خپله باندې وال نه کوي په بل باندې سړی وي دی به په خپله ګزارونه هم کول او کنځل به هم کول ما ته پته ولګېده چې دا نسلي نه ده ما ته د دې عادت نه پته ولګېده کس پوه شي چې بهی کس کې خو ډېر کمال دی د کور نه یې راویست او په خپل تخت یې ځان سره کېږده زمانه تېرېدا تېرېدا څه وخت پس ورته وایي وایه که نه بهی زما باره کې دې څه خیال دی اوس بادشاه دی جی بادشاه خو ډېر ظالم بادشاه هم دی ټوله نوره بادشاهت ته یېرېږي بلا خلک ته یېرېږي ډېرې بادشاهۍ ته یېرېږي داسې ظالم بادشاه دی هغې بادشاه بس پرېږدوه دا خبرې پرېږدوه هر کله چې به بادشاه خوشحاله شه انعام کې به ګډې بیزې او اوښان ورکول جي دا د بادشاه عادت ورچاله به انعام کې ګډې بیزې ورکولې وایي زمونږ باره کې د څه خیال دی بادشاه ورته وایي هغه ته بادشاه سلامت بس پرېږدوه مړه دا خبرې پرېږدوه جي تاسو سره زمانه تېرومه د ما مرګ نه دی خوښ جي پوه شه بادشاه پوه شه چې څه چل دی ورپسې ونښته وایه سر به دنه بیا اسم قطع کوم داسې به دنه خطه کړم الوایه بادشاه بس ډېر معذرت دی ټیک ته ته به بادشاهي خو شهزاده نه نسلي نه بادشاه چې دا واورېده نو دا ویښته پې داسې ودرېده چې ته یو انسان ته ووایې چې نسلي نه بس داسې کار وشي چې خپلې والدې پسې لړه کور ته او ډېر زیات غوسه دی ګویه چې شراب یې څکلي دي سترګې سرې دي دا بټې بټې سترګې بار روتې دي مور ته وایي زه ستا نه حرامي پیدا یم که حلالي ماله د دې جواب راکړه مور یې غلې د اواز نه ورکوي چې زوی باندې مې څه چل شوی دی وایه مورې زه ستا نه حلالي پیدا یم که حرامي پیدا یم زه ستاسو په کور کې ولې نه یم پیدا زمونږ خو پشت در پشت بادشاهیان یو ما ته نن اواز راورسېده چې ته نسلي نه وایه ماله زما د خبرې جواب راکړه مور ورته پوه شوه چې د ما زوی خو بس لیونی شوی دی کښېنه او ښه په استقامت باندې بچیه ویم درته داسې کار دی بچیه چې زمونږ اولاد نو دا بادشاهان اکثر داسې چې دي ابتدایي زمانه کې ځان غر کړي بلا وینځي او بلا ښځې نو د هغې نه هغه ماده قطع شوي بیا د ما محترمو هر کس چې په نوجوانۍ کې دا عملې وکړي بد عملې وکړي زما محترمو انجام به دا راوځي چې د اولاد نه به بیا محروموي یو خبره بله خبره دا ده چې په کور کې به د ده راحت و سکون نه د ما محترمو دی به بیا ګرځي پاکیمان او ډاکټرانو پسې هلته د ده زمانه ښه نه ده تېره شوې که نه زمانه په بدفعلو کې تېره کړې ده خفه کېږی یم د ما خبرې سختې نوجوان چې څومره طبقه ده زما محترمو دا یو خبره یاد ساتئ ګورئ دا ستاسو دپاره ډېره مضره خبره ده چې په تاسو باندې د شهوت غلبه ده زما محترمو او که په کوم مؤمن باندې شهوت غالب شه زما محترمو په ده کې حیوانیت والا ماده زیاته شوه او په چا کې چې حیوانیت والا ماده زیاته شي زما محترمو هغه بیا ایسته نه ګوري هغه بیا په زناور هم ورمنډه کوي دا یو خبره یاد ساتئ ګورئ حیوان شي که نه مثال د زناورو شي بیا زناور هم خور مور نه پیژني خپل پردی نه پیژني داسې انسان هم بیا خپل پردی نه پیژني زما محترمو خبره مې دې پورې کوله وایه مورې زه حرامیم که حلالیم بس په هانا کې جواب راکوه کني قسم دی بس دا رعایه را باندې هسې غرقې بس وایي بچیه داسې کار دی چې دلته یو ګډبه راغلی و چیلو والا ګډې بیزې به یې سرولې هغې سره یو ماشوم او ستا پلار ډېر ظالم و هغه ګډبې مړ کا کنډک هم ترې ټول واغېشته هغه ماشوم هم ترې واغېشته ته د یو ګډبز وې او مونږ کره دلته لوی شوې ټول سبحان الله ووایي د انسان د عقل خبره کوم هغه سړی ډېر بزرګ انسان و دی راغې حیرانتیا سره تپوس کوي وایه بهی دا معلومات ته څنګه وکړه زما درته څنګه پته ولګېده چې زه د ګډبز ویم او زه نسلي نه یم هغه ته باچا ما درته ووایي چې عادت د انسان نسل ښکاره کوي کله چې به تا انعام ورکو هره پیره چې به تا انعام ورکو نو د خوراک سیزونه به دې ورکول او ولې الان کې د بادشاهانو دا خاصه نه ده بادشاهي او نسلي بادشاه چې چاله انعام ورکوي نو په انعام کې جواهرات سره سپین ورکوي او تا چې به انعام ورکو نو په انعام کې به د ګډې بیزې ورکولې ما ته پته ولګېده ته نسلي سړی نه یې د ما محترمو دومره عقل الله ورکړی وایي ښه ډېر زیات ته خوشحاله شو
او په مقابله کې ول نیمه بادشاهي ورکړه زما محترم خبره دی پورې کوم چې بعض عادت د انسان نسل ښکاره کوي ته چې جومات ته راشي او دا غړې ته بار بار ګوري دا عادت کې نو دا عادت د حرامیانو دی حرامي دی ته نه وایي چې د دوه دریو پلارانو نه پیدا شي حرامي هغې ته وایي چې په حرامو باندې لوی شي غذي بالحرام جسم ته حرام ورسي ټول عمر په حرامو لوی شوي هغه بیا دا کار کوي غړې ته بار بار ګوري او دا خبره یاد ساتئ استاسو په مسجد کې ګورئ مولوي صاحب ناست دی منټ پې وروړی ده نو وروړی ده خیر دی خو که کوم سړي ګړی ته وکتل پوه شه دا سړی نسلي نه دی بس دې نه معلومات کوي د ما محترمو کوم سړی مولوي صاحب ته نیغ شه پوه شه د ده مشرانو انبیاو ته نیغ شوي دي ځکه دا د انبیاو وارثان دي نو بچو ته به دا بچې نیغېږي نو کوم سړي د علماو احترام وکړه پوه شه دا سړی نسلي دی د ده آباو اجدادو به د انبیاو احترام کړي دا بزرګ سړی دی نو اوس ته خپل عادت په بیا ښکاره کې د ما محترمو خبره مې دې پورې کوله قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة بنده مانه کلم امداد غواړې مانه امداد په مانځه سره غواړه مانه امداد په صبر سره غواړه هر قسم مشکلات به تا باندې دنیا کې را دي هر قسم تکالیف به را دي لیکن ډېر سخت تکلیف وشو بجای د دې چې درې مؤمن ته ولاړې درې انسان ته ولاړې زما د رب در ته ودرېږه بیا د انسان در که د شپې دې ته 2 بجې ور وډبو قسم دې بغیر کمیسه به راوځي او دومره به دې وکنځي بیا به خفه چې ربه ماته خو ډېر کنځل وشو لیکن زما محترمو دغه 2 بجې رب ته ودرېږه الله وی اخري اسمان ته راکوشم بنده وایا څه دې پکار دی چې درکم چې یو ذات وایي چې څه دې پکار دی نو موږ ولې نه غواړو زما محترمو تکلیف در باندې راغې مصیبت در باندې راغې شپې له 1 بجه راپاسه وی خدایه تا ته ولاړم دا جولۍ مې تا ته غوړولې ده کچکول مې خدایه تا ته خور کړی دی زما بل در ربه نشته زما بل دغه مسؤول نشته چې زه ته سوال وکړم ربه زما ته مسؤول ستا نه سوال کوم ورکولو والم ته اغستو والم ته ربه عزت ورکولو والم ته ذلت ورکولو والم ته بادشاهي ورکولو والم ته فقیري ورکولو والم ته غلامي ورکولو والم ته اوچتېدو والم ربه ته غورځېدو والم ربه ته زه تا ته ربه د شپې ولاړم زما د سترګو نه که اوښکې را بهیږي ربه زما مسؤول ته او در مې دا د تا ته ولاړم دا تندې به صرف تا ته ښکته کېږي دا تندې به تا ته ښکته کېږي دا به بل چا ته نه ښکته کېږي زما محترمو بنده ته به تندې نه ښکته کوې که بنده ته د تندې او سر ښکته که ټول عمر به ذلیل ګرځې الله دې موږ د بنده د محتاجۍ نه وساتي